اتخذوها هزوا د مسلمانانو په اعمالو پورې ملنډې هم کوي. لکه د اذان باره کې شپږمه سپاره کې تیر شوي دي. دی به چې کله اذان کېدو نو دی به پروپیګنډې کولې، ملنډې به یې کولې، مسخرې به یې کولې، او د مسلمانانو د مانځه ډانچه به یې جوړوله، نخرې پیښې به یې کولې، د رکوع پیښې به یې هم کولې، د سجدې به یې هم کولې، سلام به یې چې ګرځو د هغې مذاق به یې هم اړاوه. عزتمندو دا یادو ساتئ، مخکې څو ځله ګوره دا خبره کړې ده. یو حکم د شریعت د قرآن نه ثابت دی، یو حکم د قرآن نه ثابت دی، بل ته متواتر وای. یو حدیث مبارک دی هغې ته حدیث متواتر وای. په ګڼ تعداد باندې بس هر وخت کې خلق په هغې باندې راجمع شوي، د صحابو د دور نه واله تر د دې دوره پورې هغې ته حدیث متواتر وای. په دغه تعداد باندې بس دا حدیث دا را رسېدلي، په ګڼ تعداد باندې ګڼ خلق په هغې راجمع شوي، او د هغې خلقو په دروغو باندې راجمع کېدل دا محال وي. نو دې ته حدیث متواتر وي چې د دین یو حکم ثابت دی، نو د هغې انکار کوونکی دا کافر دی، د هغې انکار کوونکی دا کافر دی. مونځ دی دا د قرآن نه ثابت دی، مونځ دا د قرآن نه، زکات دی د قرآن نه ثابت دی، نو د دې انکار کول چې دا کفر دی، دا سړی خو دی کافر. بل خبر واحد هغې ته وایي، خبر واحد ورته وایي، د هغې انکار کوونکی دا کافر نه دی، خو د هغې مذاق کوونکی، د هغې سره یعنې مسخره کوونکی دا مسلمان چې دا کافر دی. انکار کولی کفر نه دی، انکار یو سړی کوي دا کفر نه دی، خو د هغې مذهب اړول چې دی دا کفر دی. لکه څنګه دا بریتو متعلق راځي چې ګیره خو اوږدول او برید چې دی دا کټ کول، کو دا په قرینچی باندې، کو دا په بلیډ باندې، دواړو باندې صحیح ده. یو سړي برید لرې کړی دی او بل یو سړی دا ووایي، یو مسلمان دی دا وایي مړه دا څه پاټکې جوړ کړی دی، بریتو باره کې دقسې الفاظ یې ووي، نو دی په دې باندې کافر شو، مرتد شو. دا مذاق یې وړاو کړو که نه، خبر واحد نه ثابت دی، خو مذاق یې وړاو کړو. نو په دې مذاق باندې دا مسلمان نه پاتې کېږي، دا په دې باندې مرتد کېږي. لکه څنګه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه په دور کې قاضي القضات دی، د ده په دور کې یو کسو او هغه دقه شان د دې برید یې صفا کړي، نو یو کس د ده مذاق وړاو، داسې ټوقې پسې وکړلې چې دا یې څه پاټک جوړ کړی دی. نو دا مقدمه دا درج شوله. قاضي په دغه ټیم کې د دې سړي فیصله د مرتد کېدو وکړه چې دا سړی مرتد دی. بل یو د امام ابو یوسف رحمت الله علیه په دور کې یو سړی و، داسې په مجلس کې ناست دي، نو هغه د پیغمبر علیه السلام یو حدیث مبارک پیش کړو. حدیث مبارک کې دا دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یحب القرع، نبی کریم صلی الله علیه وسلم کدو ډېر زیات خوښ و. وفي روایت الدباء، دبا ورته هم وایي. د پیغمبر علیه السلام کدو چې و دا ډېر زیات خوښ. یو سړي دقه شان د نبي علیه السلام حدیث مبارک بیان، نو بل یو په مجلس کې یو کس ناست و، دی ورته وایي اما انا فلا احب القرع، دی ورته وایي کدو خو زما ډو خوښ نه دی، کدو زما ډو خوښ نه دی. نو چې ته څنګه دا الفاظ ووي، دا مقدمه چې و دا درج شوله او دا قاضي صاحب ته وړاندې شوله، چې قاضي ته څنګه وړاندې شوله، په دې لفظ باندې هغه د ده فیصله وکړه چې دا سړی مرتد دی، دا مرتد دی، دی به کلمه هم دوباره وایي، خو چېرې ده نکاح کړي دی به خپله نکاح هم دوباره تړي. ګورې کدو نو ورته وایي دومره الفاظ به د خیر دی ویلي و، چېره بس زه نشم خوړلی، ستا خوښ نه دی، یاره وایي نشم خوړلی. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوښ و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله سالن به پخ کړی شوی و او د کدو سالن به په هغې کې به کدو نبي علیه السلام به په هغه لوښي کې په هغې پسې خپل لاس مبارک دا ګرځوله، چېره دا کدو د نبي علیه السلام ډېر زیات خوښ و. نو داسې الفاظ به هم نه وی چې مړه زما نه دی خوښ، د الله د نبي خوښ، داسې مه وایه چې دا زما نه دی خوښ. دا عزتمندو دا ډېرې باریکې مسلې دي. په دې وجه باندې، په دې وجه
علامه شامی رحمت الله علیه هغه فرمایي چې مسلمانانو له پکار دي چې میاش بعد د خپل نکاح تجدید کوي میاش بعد خپل نکاح دا تازه کوي داسې الفاظ د خوري نه وځي چې په هغه باندې داغه الفاظو په وجه باندې په د خپل خزه تراقیږي نو د دې نزان ساتلو د پاره احتیاط داد چې د میاش بعد خپل نکاح تجدید وکړي مونږ جواز د تبلیغ کې تریو نو ما ټول مرګر راجمع کړل ټول راجمع کړل که مې راځي مو د مسورات جماعت زنانم وي هغې په کورونو کې ما ورته مې د خپل نکاح تجدید کو مونږ اسخر هغه به کېم ما ورته مې د خپل نکاح تجدید ما ته ولې مې علامه شامی رحمت الله علیه دغه شان ذکر کوي فتاوی شامی کې چې میاش بعد تاسو د خپل نکاح تجدید کوئ کله کله د انسان د خولې نه داسې الفاظ ووتي چې په هغې په وجه باندې دی مردد شي نو دغه کلمه ویل پکار دي او پکاردار چې دی د خپل نکاح تجدید هم وکړي نو دا ډېرې باریکې مسلې دي